کې د دین کار کې خلک به ستغس پورم وي کله به خبره نوري کله به پسې بد اراده وي ته به صبر کې تکلیف به در رسي پیغمبر علیه السلام څومره فصاحت والو څومره جمال والو څومره خیسته انسان داغنا بل خیسته انسان الله دنیا کې نو پیدا کړ اخلاق هم ښه کردار هم ښه هر چا منلو خو بیا هم خلکو سکو چې دعوت یې کو نو څه ورکو تکلیف یې ورکو مونږ خو هغه سې دعوت نشو کولی نو مونږ له خامخا تکلیفونه راکړي چې هغه له تکلیف ورکړو صبر کوه استو لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین او د مئی په خېټه کې غوسته او سجده کې غوسته او تهجد ټیم کې غوسته اولته کې قران بیا وایي وکذالک ننجي المؤمنین یونس علیہ السلام ته دا غم نه چې دین سو ورکو نجات ورکو موږ دغه طریقې سره وکذالک هم دغه رنګي موږ نجات ورکو مؤمنانو ته نو تکلیف راغی غم راغی مصیبت راغی تهجد ټیم کې پاس د ورکات صلات هجت وکا او سجده ورپسو کو سجده کې سبحان ربی الاعلى و بیا ورپسې دا وای کنه لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین معنا باندې ځان پوهیږي کنه الله دې غم نخلاصون کې بل څوک نشته ته انی کنت من الظالمین معنا ما سره اسباب کم دي ما سره اسباب لګ دي تو ګوره چې خلکی الله وعده کړ الله خو دروغ نه وای کنه وکذالک ننجي المؤمنین التکی تیر دي نو نبی اسلام تعالی فرمایي کله چې دا کافران قران ووري نو په دې سترګو د راخوایي په دې سترګو د راغورځي معنی د نظر کوي دي د آیات مقصد څه دی د نظر کوي دي نو دې آیات نه لاندې مفسرین لیکلي نظر حق ته د نظر اثر شتا او بکریموتی کې علامه یونس پالنپوری رحم الله لیکلي دا د انسان د سترګو جراثیم دي چې دا سکیږي خارج او دا سره پاره نظر دې د پاره چې ته یو سړی بنگلې ته وګورې نو هغه تستا سوچ لاړ شي ته وې چې وګوره دومره خيسته بنگلا ده نو الله رب العزت هغه کې لږ تغییر راولي چې ګوره دې تمام دغه کې دا چا جوړ کړی دا به یو ورځ روانيږي یو انسان ته وګوره دا به کریموت لیکلي یو انسان ته چې دومره خيسته الله پیدا کړن هغه کې تغییر راولي بیمار کی د تمام متوجه کیږي ما ته متوجه شدا ما پیدا کړی د تمام تعجب کی پروزا د دې لپاره سړی د نظر کوي نو دا نظر حق ته احادیث په دې باندې ډېر زیات دي ښه انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ روایت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی نظر چې دم چې دی نو هغه د تبه نه دی او د نظر نه دی ابو ذر صاحب هم فرمای وی دا روایت ته کړي ابن عباس هم فرمای وی پیغمبر علیہ السلام فرمایي العين حق نظر حق دی نظر اشتریخه بعض خلق دین انکار کوي دغه رنګه ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت ته هغه وی نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې نظر حق دی کې چری یو شی د تقدیر نه مخ کې کېدین نو نظر به مخ کې شو او تقدیر نه څه شی نه مخ کې کېږي او ابن عباس ابن روایت ته وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام با حضرت حسن و حسین رضی الله تعالی عنہ د مول اور څنګه به وی اعیذکما بکلمات الله التامات من كل شیطان وهامه ومن كل عین لامه مدقشتری او ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ روایت ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې ناغه بسوي يتعوذ من اعین الجان واعین الانس انسانی وی پنا به غستا دم به کو پزان باندې د پیریانو د سترګونه او د انسانانو د سترګونه چې د نظر مینه کی خو چې کله قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نازل شو بیا به پدې ځان د موخه نو نظر حق دی ابن کثیر روایت ذکر کړی دی وی رجاله ثقات سند مضبوط دی وی سړی تاسو د مشران نورې دي چې نظر هغه انسان قبر ته داخلي او اوخ چې د کټوي ترسي اوخ سکه کټوي ترسي او حدیث کې راځي حضرت سهل رضی الله تعالی عنہ لامبل نو دا ډېر خيستاو نو عامر ابن ربيعه په تیر شو هغه چې داغه دی وجود توګه نو خيسته وجود دی سمره خيسته وجود دی داسې وجود خو ما چرته نو لیدل چې هغه لامبل لاړ کور کې وز بیمار شو بیان نشو پاسې دی نبی له سلام ته چوي نبی سلام استاسو شک پچا دی عامر ابن ربيعه باندې دی عامر ابن ربيعه ته وی داسې کې سړی وجن دا سړی وجنی په نظر خو سړی چې دنو قبر ته داخليږي یعنی ملکیږي وسره تو ورتا ولې نو چې الله دې د برکت واچي په دې خيسته وجود کې دا سی بدی ویلو نو بیا نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی ګوره طریقه دا دام زده کړه
د نظر د ماتولو زموږ طریقې هم غلطې دي ښځو هم دم زده کړي دي د پخوانو بوډېګان دا ګوره یاد ساته بعضې طریقې غلطې دي څه طریقه ده چې ته په چا پوه شې چې زه د نظره کړې م نو هغه ته به ووایې چې ته اودس وکړه او د اودس اوبه هغه یو لوښي کې جمع کړه نو هغه به ستا د پاسه ترمکیا کړي حدیث کې دا راځي ابه یا اولامبه او د ستا نه چې کومې وجود نه اوبه توی شوې ابه راوالې او ستا په وجود باندې به ترمکیا کړي قل اعوذ برب الفلق ووایه قل اعوذ برب الناس ووایه دغه دی اعوذ بکلمات الله تامات دا دلته کې ذکر شو چې حضرت حسن او حسین رضی الله تعالی عنہ به پس باندې دمول اعوذکما بکلمات الله تامات من کل شیطان وهامه ومن کل عین لامه بخاری روایت ته دام چې د نظر دم دی دا آیاتونه دي ويکاد الذین کفروا دا اخیری درې آیاتونه نه دي دام د نظر چې دین سدي او نظر ماتول په غلطه طریقه باندې خزه کوي د وو کوسو خزل راغونډه کی او بیا په کټوي کې جمع کیو لاندې ورته اور ورته کی نظر د لماتم غټ نظر ماتم دا چرته حدیث کې نشته او بیا بعضی خزه په کیوي اغوی نظر ماتي نه پختو کې ماتي د شینسترګو د سپینسترګو د زړسترګو د سارو د زناورو پختو کې چا نظر مات کړي دا ټول دروغ دي او شیخ حسن جان شهید رحم الله خو ټول پیژنې هغه فرمایل دا سپیلنی ګوره د نظر ماتي د پاره نه دي هغه وای هغه کلیپ په دی باندې شته سپیلنی د نظر ماتي د پاره نه دي دا خو صحابه به صرف د پاره لګي کول چې د کوټي بین خشي او دا د اندوانو عقیده ده چې سپیلنی سره پاره لګي کا دا د نظر ماتي ده اسی که یو سړی سپیلنی لګي کې بل خبر خو دې سره نظر نه ماتيږي طریقه د زده شو چا د نظر کړه هغه ته ولام با یا ودسو کا ستاسو وجود نه کم وبو توی شوي نه هغه راوړو په دې وجود باندې ځاسې ترم کیا کا دې سره بخشي حدیث کې ثابت دي بل دا آیاتونه دي قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اعوذ بکلمات الله التامات والا روایت پوښو په کنه دغه دي او بعضې ښځې وایي وما انفقتم من نفقة ونذرتم من نذر دا د پښتو نظر خو نه دی اخو منښت په معنا دی هغه آیات ګورې د دې نه دی د نظر دا طریقې دی حدیث کې ثابت دي د ځان نه به نه جوړې او دم په پښتو کې نشته ګورې دم په پښتو کې نشته فاجتباه غوره کړه رب دده فجعله نو ویې ګرځودل من الصالحین د نیکانو نه ویکاد الذین یقینا نږدې دا کسان چې کفر یې کړی لیزلقونک چې را اخویي تا لره بابصارهم په نظرونو خپلو لما سمعوا ذکر کله چې واوري قرآن ویقولون وایي دی انه لمجنون چې دی لیونی دی وما هو نه دی دا قرآن مګر نصیحت مخلوقاتو دپاره یا ارحم الراحمین